ما عزتمند مشرانو رونو خویندو حج کې درې خبرې فرض دي. یو ته احرام وي، دویم وقوف عرفات، دریم طواف زیارت. دې دریو کې که یو پاتې شي حج نه کېږي. حج په درې قسمه سره دي. یو ته ویلی شي افراد. افراد هغه حج ته وایي چې حج ته تلونکی مسلمان په دې نیت لاړ شي چې زه به خالي حج کوم، هغې کې به عمره نه ادا کوي. دې ته حج افراد وایي. قران هغه حج ته وایي چې حج ته په نیت تلونکی مسلمان د عمرې او د حج د دواړو په یو احرام سره د ادا کولو نیت وکړي. تمتع هغه حج ته وایي چې حج په نیت تلونکی مسلمان اول هلته ورسي نو عمره ادا کی، بیا احرام کوز کی، بیا چې د حج ورځې راشي نو دوباره احرام وتړي او په هغې باندې حج ادا کی. دې ته تمتع وایي. جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل ژوند مبارک کې صرف یو حج ادا کړو او هغه حج قران ادا کړو. نو پکار دا دی چې د زیات ثواب ګټلو لپاره او د جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې سنت ثواب هم حاصلولو لپاره د قران نیت د مسلمانوں کی. د قران کې لږ تکلیف دی چې کم وخت مسلمان نیت وتړي، احرام وتړي، نو بیا چې حج نه پورا کړي یعنی لسم ذی الحجې پورې تر هغې پورې دې بیا دا احرام کوزولی نشي. د احرام په دوران کې د احرام مسائلو باندې پابندي کول دا لږ ورته تکلیف وي، لیکن ثواب یې ډېر دی.